دربار کې قبول او منظور کا. آخره عشره کې دعاګانې ډېرې پکاري چې انسان الله باندې دا خپل عبادتونه الله ته وي دا قبول کا سینا ځانم ستړي کړي او دا الله دربار کې هغه قبول نشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې زیاتې دي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو لیلۃ القدر وینم نکم دعا بکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو خولا اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. دا دعا لیلۃ القدر کې ډیره پکار بلکې عشره اخیره عشره کې بس دا ویل پکار دی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. الله ته معافی کوونکی او دا غرنګ معافی خوخه فاعف عني ما ته معافی وکي زما ګناهونه معاف کړي. او دا غرنګ مشکات جلد اول کې بیا شته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کومې غوستې دي اوسنه پناه غوستې ده. اول خو پکار داري چې انسان هغه عربی کې یاد کی عربی کې دین پښتو کې په دومره ځان پوي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د شپږ سلويخ سيزونو نه پناه غوستې ده. شپږ سلويخ سيزونه دي هغه نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناه غوستې ده. مشکات جلد اول کتاب الدعوات کې باب الاستعاذہ کې هغه راغون کړي. هغه نه پیغمبر علیہ السلام پناه غوستې ده هغه کې لومبي سیز دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه پناه غوښته د مشقت د مصیبتونو نه بلاغان من جهد البلاء و درک الشقاء وسوء القضاء و شماتة الاعداء. پیغمبر علیہ السلام بسوی پناه به غوښته د الله نه د مشقتونو د بلاغانو نه د مصیبتونو نه د رنګي دراګیرولو د بدبختۍ نه چې الله بدبختم نکي